نن لکه څنګه تاسو ته پته ده چې د پاکستان یوم آزادي وه نو دلته موږ په ډپټي کمشنر آفیس کې چې کوم فلیګ هوسټینګ سرمني وه هغه دلته موږ منعقده کړله. دغه سرمني په پوره پاکستان کې په یو ټایم باندې کېږي 5 بجې قومي ترانه غږ کېږي سایرن بجاویږي ورسره چې کوم نور پروګرامونه چې نور کوم تقریبات وي هغه ورسره شروع شي لکه دیس از ا فارمل انیشیشن اف د پروګرامز. نو زمونږ دلته چې کوم پروګرام په ده کې زمونږ چې کوم د ډسټرکټ نوشهرہ بریلیانټ سټوډنټس دي هغه که میل دي او که فیمیل دي هغو دپاره مونږ د هغو حوصله افزایي دپاره هم سیسټم یې شو بلکې مونږ کیش ایوارډز هم ورکړل او ورسره مونږ اپریسیشن سرټیفیکیټس هم ورکړل. بیسیکلی دا ځل ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا او فیډرل ګورنمنټ یو فیصله کړې وه چې دا ځل به مونږ 14 اګست چې کوم یوم آزادي ده دا به پوره ویک منوو او مارکای حق جشن آزادی نوم یې ورکړی و. په ده کې ډیفرنٹ ایکټیویټیز وې په دا ایکټیویټیز کې دعایه تقریبات هم وو په دا کې کویز کمپټیشن وو په دا کې سپورټس ایکټیویټیز وو په دا کې ریلیز وې په دا کې کار ریلیز وې په دا کې انډور پروګرامز وو آؤټډور پروګرامز وو. نو دیر ور ا لاټ اف ایکټیویټیز ان آل دیس ویک. الحمدلله دا مونږ 7 اګست نه سٹارټ کړی و او نن 14 اګست خپل کلایمکس ته ورسېدله چې نن هم په ده کې زموږ سهار دا اوس چې کوم تاسو اټینډ کړلو دا پروګرام وشو د فلیګ هوسټینګ سرمني. ورسره موږ اوس ډګري کالج کې هم پروګرام روان دی. پرون شپې فیسټیول شوی و په 12 اګست باندې موږ کار ریلي کړی وه. نو it was part of series of activities which were planned to commemorate the 78th Independence Day of Pakistan. نن چې کوم 14 اګست دی د دې چې کوم آخري چې کوم ایکټیویټي دی هغه کې به انشاءالله تعالی کې زموږ چې کوم ډسټرکټ خطیب دی او چې کوم زموږ جامع مساجد دي پاکې به دعا یا تقریبات هم کېږي. تھینک یو.